علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی زمونږ ټاپک دا دی چې د نفس د اصلاح دپاره څو اصول دي چې یو انسان د معاشرې د فسادونو د ګناهونو نه راوځي او یو نیک صالحه او باعمله یو خالص مؤمن جوړ شي، نو هغې دپاره اصول څه دي؟ نو په هغه کې اولنی نمبر اصول زموږ سره چې دی هغه مشارطه ده. انسان به د خپل ځان سره دا شرط ولګوي چې دا شرط به د ځان سره کېږي زه به ګناهونه نه کوم. چې کله انسان دا ځان سره شرط ولګوي چې زه به ګناهونه نه کوم، نو دا اولنی نمبر اصول د انسان د نفس اصلاح دپاره دا افلا یې که. چې کله دا د ځان سره شرط ولګاو زه به ګناهونه نه کوم، نو بیا به ولګي دویم نمبر دا فارموله به افلا یې کي، په دې خبره به عمل وکړي چې مراقبه به وکړي د ځان سره چې آیا نن ورځ ما تېره کړه، په دې کې ما ګناهونه څومره کړي او نیکۍ مې څومره کړي. د دې ورځې به د ځان سره دا مراقبه به وکړي چې څومره مې ګناهونه کړي، څومره مې نیکۍ کړي. دریم نمبر کار به دا وکړي د خپل ځان سره به محاسبه وکړي چې نن ورځ کې ما ګناهونه څومره کړي دي او نیکۍ مې څومره کړي دي. نو د ځان سره به دریم نمبر کار دا وکړي محاسبه به وکړي، حساب به د خپل نفس سره وکړي. څلورم نمبر کار به دا وکړي مؤاخذه به د خپل نفس سره وکړي چې څومره مې ګناهونه کړي دي په نن ورځ کې، نو په دې خپل نفس په داسې بوج ور واچوي سزا به ورله ورکړي چې د هغې ګناهونو کفاره پې ادا شي. نو خپل نفس باندې به بوج څنګه ورچوي، سزا به نفس له څنګه ورکوي. نو په خپل نفس چې سزا خېجوي نو د عبادت سزا پې وخېجوي. د هغې اسانه طریقه ده. اسانه طریقه دا ده چې نن ورځ کې زما نه ګناه وشوه، فرض که زه د ځان سره به زه دا شرط کېدم آیا زه به روژه نیسم. نو چې ته روژه کله ونیسې نو کومه ګناه چې دنه شوي نو ستا نفس هم د روژې سره کنټرول شو او د هغه ګناه به آینده الله توفیق نه درکوي، هغه ګناه کې به آینده نشي کولی. دویمه خبره دا ده چې په خپل نفس باندې د نوافلو بوج به ور واچو چې آیا زما نه دا ګناه وشو نن ورځ کې، نو زه به 20 رکاته 10 رکاته نوافل به کومه. نو په خپل نفس به د نوافلو زور ور واچې چې کله ته د خپل نفس سره دا محاسبه کې د دې نفس سره دا جګړه کې او د نفس سره دا سزا ورکې، نو شیطان بیا په تا باندې چړم نشي راتلی. ځکه شیطان وایي که د دې انسان ته زه به ذهن کې وسوسه ور واچوم او د دې انسان نه د نن ورځ کې معمولي غوندې کوتاهي زه وکړمه، د دې په بدله کې د یو لوی او عظیم عبادت کوي، نو شیطان به په تا باندې ډایرکټ نشي راتلی، اټیک به در باندې نشي کولی. نو که دا څلور خبرې مونږ افلا یې کړې نو زمونږ زندگی د دې سره بدلیدی شي، زمونږ نفس پاکېدی شي. نو نتیجه به د دې څه راوځي؟ نتیجه به د دې راوځي چې مونږ او تاسو نه به خالص مؤمنان جوړ شي. نو دا څلور خبرې اول نمبر په خپل نفس کې راولو، دویم نمبر دا مخکې خلکو ته ورسوو چې د دې په ذریعه باندې مونږ د خپل نفس اصلاح وکړو، خپل نفس پې برابر کړو، نو آینده به زمونږ د ګناه کولو موقع به راته نه میلاویږي. چې ګناه کولو موقع راته نه میلاویږي نو معاشره هم خپله برابر شي په دې سره او نفس به دې پاک شي، خالص مؤمن به شي. په دې سره ستاسو نه اجازه غواړم. السلام علیکم ورحمة الله.